بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ نن سبا دور کې د الحاد په موضوع باندې علما کرام ماشاءالله ډیر زیات کار کوي. یعنی چې د دین بیزاری چې کومه خوريږي روانه ده، خلک نوجوانان هغه د دین نه ورځ په ورځ لري کیږي. یعنی دا دی وجه نه چې یاره د علما کرامو کمزوري ده یا چې د هغه نور داسې اسباب دي چې هغه د دین په وجه باندې خلک دا غینل روزي. نه، د دې اصل وجه هغه نفسانی خواهشات دي. یعنی انسان دا فطرتي تور باندې انسان چې کوم دی هغه آزاد پیدا شوی دی، نو دا غواړي چې یاره د دې پابندیانو نه هغه شرعي پابندیان دي، هغه ملکی پابندیان چې دین نه آزاد وي. صحیح ده کنه؟ تاسو ته پته میجاره څومره ملکونو کې قوانینی، نو انسان هغه یو بوج غني چې دا قانون ولې دا سخت ټریفیک قانون، هغه د عدالت قانون او جوړ دغه شان چې د پولیس قانون، فوجي قانون وغیرہ وغیرہ څومره قوانین دي، نو دا انسان په ځان باندې بوج غني ځکه چې انسان فطرتي تور باندې آزاد دی. نو دغه شان د دین نه هم انسان خپل ازادي غواړي چې زه فطرتن آزادي ونه لهدا د شریعت په ما باندې کومي پابندیان لګي، نو دا نه پکار دي چې زه هم آزاد یم. خلک اگر چې غیل نوم د مولا ور کوي چې دا پابندیان ما باندې مولا ور لګي، حالانکه مولا کار چې د پابندیان لګول نه دي، شریعت چې د پابندیان لګولي خو به هر حال مولا خلکو ته بیانې ځکه چې دا د عالم کار دی، دغه موضوع دغه میدان دی. څنګه چې یورپ کې چې هغه خلک د نن یو سل کاله مخکې چې کله الته یو صنعتي انقلاب راغی، معاشرتي او انقلاب راغی، نو خلک ټول آزاد شول او دغه په وجه باندې د خلکو هغه دین بیزاری کوي، الحاد کې زیاتې راغی او خلک درادل چې دغه د عیسایت نو د يهودیت نه خلک آزاد شو او دین بیزاری طرف ته لاړل. دغه وجم دغه چې خلکو شراب کباب او جنکۍ او دغه شان محفلونه دغه خوخول بربنټوب دغه خوخول او دا کم چې شرعي پابندیان هغه نه خوخولې، څوک هم نه خوخوي، دا خو په نفس باندې ته بوج راولې او نفس به دباوي اله بچ دغه ته الله طرف ته زی او د شرعي تعلیماتو طرف ته وزي. به هر حال وسو یورپی ممالکو کې، مغربي ممالکو کې هغه خلک واپس چې هغه دین طرف ته روان دي، سو کې اکثر چې اسلام طرف ته روان دي. یعنی خلک هغه دین بیزاری نم تنگ شو، د انسان د فطرت ته په یو شی باندې پاتې کیږي، نو هغه بور کیږي نه نه سیس چې د انسان هغه خوخی. نو دغه حواله سره چونکه په اسلام کې د دین بیزاری او د الحاد کار چې کړه د هغه ول انګریزانو کړه دي، هغه نوم چې مستشرقینو استشراق، یعنی و خو د مغرب خو رال مشرق ته دلته هغه مشرقي علوم ازدکلو، عربي علوم ازدکلو، اسلامي علوم ازدکلو او بیا د پاغي کې چې د تنقیدی کار وکړو او پاغي کې قسمه اعتراضات هغه وردن نکلو او اسلام کې چې شکوک او شبهات هغه د مسلمانانو په ذهن کې خودل او د هغه وجه دا چې نن چې څومره زمونږ دین بیزاره خلک دی یا منکرین حدیث او وغیرہ، نو هغه اعتراضات رالی او زمونږ د مسلمان نوجوان په ذهن کې هغه اعتراضات دي. نو په دغه حواله سره مونږ چیرې مونږ د نوجوانانو لپاره داس یو کار وکړو چې دغه نوجوانان خپل تاریخ نه خبر شي، د خپل بیک گراوند نه خبر شي، پس منظر نه خبر شي چې مونږ اسلام هغه څنګه دین دی، کله راغله دی، څنګه راغله، څومره په سخت مونږ تر رسیدلې دی، د دې خلاف بیا چا پروپاګاندا کوي، چا چې څومره خواریانې د دې خلاف کړي دي، څومره مجاهدی شوي دي. نو داغه متعلق به ان شاء الله تاسو ته مونږ هر جمعرات چې دی په دې متعلق یو پودکاسټ کو او تاسو ته د استشراق د رد الحاد او د دې سيزون مبارکه ان شاء الله نیمه غنټه یا غنټه په دې موضوع باندې یو ویډیو کو او تاسو ته به درسو ان شاء الله او تاسو به ډېر په شوق سره ګورئ او امید ده چې دغه نه بدا تاسو ډېر زیاته فائدہ حاصل کړئ. په هغه به زموږ سره پر د الحاد او په استشراق باندې زموږ د اسد دارالعلوم ماهر مدرس په دغه فن کې ماهر ان شاء الله د برا سره او دغه موضوع موږ چیړو او تاسو ته ان شاء الله بهترین فائدہ درکې. د استشراق باره کې د مولوی صاحب نه لږ معلومات اخلو. نو عاصم مولوی صاحب نه موږ تاسو کو چې د استشراق باره کې بدوی مت موږ ته خبرې اترې وکي. نو عاصم مولوی صاحب د استشراق لپاره نوجوانانو ته تاسو کوم کتابونه ریکمند کوئ چې هغه دغه مطالعه کې یا دغه د مطالعه دغه ضرورت وي او هغه ضروری ګڼي؟ موږ خبرته ان شاء الله دلته وایو خو کوم ملګری د مطالعه شوقینی چې هغه ورسره هغه کتابونه هم ګوري چې تاسو به خبره زموږ په خبره باندې هغه بیا خپويږي ان شاء الله. تفصیلی ان شاء الله په د باندې مختصر رساله لیکلې ده استشراق په موضوع باندې، نو او ان شاء الله بیا وختن دوی سره د استشراق تعارف، لغوي معنی، اصطلاحي معنی یا نور څومره اهم کتابونه پکار دي. اول نمبر اصل پوینټ دا چې په استشراق ته مطالعه ولې ضروري ده. جی یعنی استشراق طرف ته موږ اول ولې راځو؟ نو اصل کې چې نن سبا وګورئ څومره فتنې دي، هغه سیکولریزم دی او سوشلیزم دی، ایتیزم دی، څومره دي د دې ټولو د اعتراضات او نظریات دا مستعار دي استشراق نه. دا اعتراضات او دا ټول خبره ول مستشرقین وکړي دي، ته ملحدین دی ټول چې کوم د علمي یتیمان دي، دوی د خپل اعتراض یا دوی د پته نه اعتراض ولیکو
او صرف د مستشرق کتاب وګوري یا دغه نظریه وګوري دغه اعتراض راولي مونږ مخکې اعتراضات کوي نو موږ ان شاء الله ول په 11 لیکچرو کې د استشراق تعقب کو مختصرا جی بیا به هغې نه پس چې کوم دی موږ راځو الحاد ته سیکولرزم ته نور فتنو پسې به انشاءالله وروځو خو اصل کې په دنیا کې درې قسمه چې کوم دی شیزونه ډېر رایج دي یو اسلام یو سیکولرزم یو ایتیزم د دې درې واړو مختصر دا اسلام ته وایي چې انسان چې کوم دی بندګان چې کوم دی خپل انفرادي زندګي او اجتماعي دواړه کې د الله تعالی د قانون پابند دي کو هغه د انفرادي ژوند دی او کو هغه اجتماعي ژوند دی او ایتیزم مونږ ته وایي چې د انسان په انفرادي او اجتماعي دواړو زندګۍ کې چې کوم دی دا د الله تعالی د قانون نه مکمل آزاد دی بالکل او سیکولرزم چې کوم دی هغه چې کله د سیکولرزم موږ کتل چې د الحاد د نظریه نه چلیږي لکه الحاد خو ډېر مخکې نه روان دی خو لیکن مذاهب ډېر زیات د مکمل نه مذهب رد کوو خلکو ورسره نه منله نو بیا سیکولرزم یو بله فتنه منځته راوړه سیکولرزم وویل چې د انفرادي ژوند چې کوم دی دک انسان د الله تعالی د قانون پابند دی خو اجتماعي کې به چې کوم دی دا د الله تعالی د قانون پابند دی اوس هم ډېر خلک دا خبره کوي که نه وایي مذهب دار چې خپل انفرادي کار دی هلکه انفرادي کار دی نو انفرادي خو په امریکا کې هم چې دی مونځ اودس کوه ته هغه اډو سوی نه بالکل دا جان په بل سیکولر ملک کې چې دی ته مونځ اودس خپل کوه ته اډو سوی دا سیکولرزم یو وارو چې مونږ باندې وکړو او په منځ کې ور یو لار ویستره نو موږ به ان شاء الله اول چې کوم دی دي ته د مستشرقینو دره وګورئ چې دوی خو خپل علمي اهتمام هم سوي دوی لکه زموږ الحمدلله د درې کالو دوی سره چې کوم دی واسطه راځي خبره اترې وسره راځي دوی ته خپل نظریه ول سره پته نشته ډیر ناشنا لکه ان شاء الله تاسو وختن ما د موږ دوی اعتراضات وایو په ظاهر اعتراض کار ډیر مضبوط چې کله ورته وګوري هغه عقل مکمل خلاف خلافي بل دوی وایي زموږ اعتراض د ساينس موافق دی یو اعتراض د ساينس موافق نه دی هغه ان شاء الله موږ وختن بیا تاسو ته ثابتو دي څنګه نه دی بالکل نو ان شاء الله چې روان پودکاسټ کې به موږ اولې نمبر کار په استشراق په تعارف لغوي معنی اصطلاحي معنی د کوم کوم معنی کې استعمالي او مستشرقین بیا راځي د څنګه یعنی مونږ ټوټل د دې چې د استشراق 11 لیکچر د دې په 11 لیکچرو کې د دې تعارف او پورا چې د مکمل تعقب د دې کو او بیا ان شاء الله 20 لیکچرو کې د ایتیزم بلکې ایتیزم نو د اکثر فتنو دغه تعقب 20 یعنی ټوټل دغه 31 پودکاسټ و چې د مونږ کو د خیر سره او په 31 پودکاسټو کې بتا سو ته مکمل چې دغه د استشراق باره کې هم ان شاء الله تعارف دغه تعقب او دغه مکمل خاتمه بدل تکو او بیا ورسره چې دغه په دې 20 لیکچرو کې د سمرا باطل فرقې دي باطل نظریات دي او فتنې دي د ټولو به ان شاء الله تعقب هم کو تعارف یې ور سره هم کو لکه موږ به کوشش دا کوو چې صرف د اعتراض جواب ونکړو ځکه چې اعتراضات خو بدلیږي را بدلیږي د نظریات او د نظریات تعقب وکړو بالکل اعتراض بدلی جواب راځي کم داغي بنیاد ده نو داغه بنیاد خاتمه ومنګه کو بیا چې داغه باندې مختلف اعتراضات او سوالات هغه په خپل هم تاسو جوړولای شئ موږ په کې یو څو خیر ده مثال په تور باندې هغه کو په الهاد ډیر خلک کار کوي خو اکثر کار دی چې صرف اعتراض جواب بالکل نو اعتراض جواب دار الهاد تعقب نه دی دا نه فکر تعقب دا خو یو اعتراض شو کنه اعتراضات خو په زرګونو کې دي شي خو ته هغه بنیاد چې دا بنیاد به جوړل به منګ نیسو ان شاء الله جوړل ته منګ تیزاب اچو هغه بعد یخنه چې د ختمو چې د یخنم ختم کو بره چې د هغه سمره پانی دي سمره خاخونه دی په خپل وچیږي د هغه سره نو ان شاء الله تاسو را روان جمعرات هغه د زموږ د پودکاسټ انتظار کوئ او ان شاء الله امید دی چې تاسو ته په ډیره فائدہ دررسي جزاک